پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې تاسو مالونه مضایع کوئ. تاسو څه مه کوئ؟ مالونه مال دولت مضایع کوئ. ولې؟ الله فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، چې کوم څوک اسراف کوي، مال بې ځایه خرڅوي، ضایع کوي، هغه د شیطان ورور دی. وکان الشیطان لربه کفورا، او شیطان ډېر ناشکر دی د الله. کلو واشربوا، الله فرمایي چې خورئ او کچئ، وکئ پروا نه لري، خو ولا تسرفوا، اسراف به نه کوئ، بې ځایه به روپۍ نه خرڅوئ. انه لا يحب المسرفین، الله پاک له هغه چا سره نه لګېږي چې کوم څوک اسراف کوي. اسراف خو زموږ د ژوند حصه د عاجزانو، خاص کر د پښتنو. اندازه ولګوئ عاجزانو، تر ټولو زیات چې اسراف کول کیږي هغه په سعودي کې کول کیږي، خاص کر د حج او د عمرې په سیزن کې، خاص کر د روزې په وخت کې چې څومره اسراف په سعودي کې کیږي. د تخمینه لګولې د هغه حساب ورته کړی دی 40 ارب ریاله خوراک د کال په سعودي کې ضایع کیږي. 40 ارب سیسلو، او دا هغه وطن دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د ډېرې لوږې پر نس باندې ډبرې تړلې وې. بی عایشه صدیقه فرمایي په 90 ورځې موږ په کور کې اور نه دی بل کړی، په 90 ورځې موږ په کور کې اور نه دی بل کړی. ولې؟ ول نو ما چې شپخ کړی وای 3 میاشتې، 1 میاشت راوخته بله او بله. نن په هغه ښار کې دومره خوراک پریمانه دی، دومره ضایع کیږي، انسان یې تصور نشي کولی. او بیا دا بلې خواته راسه غزې لره، د لوږې هم رسولو او د تندې هم رسولو. هغه یو فلسطینی دی، هغه خپل زوی راواست، ویل ته ورشه دغه څه امداد راغلی دی، وړکی دی پیدا کړلو. دی ورغلی، هلته کې ګرځېدی راګرځېدی، تر پښو لاندې سو مړ سولو. خلکو پارسلان د وړو پر وژه کړي و، د خپل بچی 12 کلن 15 کلن دا یې پر وژه راخستی و، مړ و، هغه یې ویوړی درې نه. څه یې سو پوهېږي په دې خبرو مې سر خلاصېږي. دا زموږ سره چا وکړلو؟ دا زموږ سره دا زموږ خپل منافقت وکړلو. په خوله تش مسلمانان یې کړی، مسلماني په غاړه کښې وتلې ده. ته ورسه وګوره څومره اوبه ضایع کېږي، څومره زمزم ضایع کېږي، څومره چاولې ضایع کېږي، څومره غوښې ضایع کېږي، څومره شیدې ضایع کېږي، څومره شلومبې ضایع کېږي. 40 ارب ریاله د کال په سعودي کې خالي خوراک ضایع کېږي. صحیح سلو جاوید چودھری وایي زه ولاړم فرانس. په فرانس کې زه یو وټل لره ولاړم، بیا ما اډر ورکړ. اډر چې مو ورکړ نو هغه ویټر راغلی، ما ته ویل ډېر وږی که څنګه؟ ما ویل یا وږی نه، 3 ګنټې مخکې مې ناشته کړې ده. ول بیا دې دا دومره لوی اډر ولې ورکړی دی؟ ول ما نو ستا یې په څه دا دومره لوی اډر؟ زه پوهېږم زما کار ته خو به شیان خرڅوې. ول یا د دونه شیانو اجازه نشته، یو سړی د یوه سړي د خوراکه به وایه چې ضایع نه شي دا شیان. وای ما ورته ستا څه کار دی؟ ویل یا ولې زما څه کار دی؟ دا ضایع کېدل ښه خبره ده، کافر و مسلمان ته نصیحت کوئ. ول ته راولاړ شه چې ته څومره ډوډۍ خورې هغومره وخوره، هغه اضافي چې پاتېږي د هغه روپۍ بیا بچیان لره شاپینګ وکړه. نو ولې زموږ وطن به پر مخ ولاړ شي؟ دا یو کافر و مسلمان ته وایي. صحیح سو په بهرنۍ دنیا کې چې خلک په هوټل کې ډوډۍ وخوري، بیا که یوه ډوډۍ که نیمه ډوډۍ پاته سوله، وایي دا را پارسل که زه د ځان سره وړم. بیا که چوکیدار و غریب و یو څوک په مخه ورغلی و هغه ته یې ورکوي، ضایع کوي نه. زموږ په وطن کې دا څومره لوی پیغور دی. په دا شادي حالو کې د کندهار هغه هم ډېر غټ ځوانان دي، هغه هم ډېر خراباتیان دي، د خرابات خو دوی کور خراب کړی دي. صحیح سلو او زموږ والا راواخله څومره لویه ډوډۍ وکړي، 5 زره کسان راوغواړي، د 8 زرو کسانو ډوډۍ یې پخ کړې ده، د 3 زرو کسانو ډوډۍ بیا دغسې ضایع شي. او بیا په شرمېږي چې دا دیګونه د ځانه سره ویسي، شرمېږي د ځانه سره ویسي. هغه وایي دا زه څه کومه، بس په غاښو کې هغه کوچنی لرګی دورې کوي، خالي بیل دې راوښایه څو دی. ته نه یې په خبر ستا وڅنګ ته یو کونډه پرته ده او تا ست هم نه دې ورته کړی. ته نه یې په خبر ستا وڅنګ ته یو مهاجر پروت دی، تا ست هم نه دې ورته کړی. او ته نه یې خبر ستا وڅنګ ته یو کرایهدار پروت دی، تا ست هم نه دې ورته کړی. دا څوک دی؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. الله فرمایي چې دا د شیطان ورور دی. و دغه عاجز صاحب ته، و دغه تبلیغي ته، و دغه خراباتي ته، و دې بولډاله ته الله پاک د شیطان ورور ویلی دی. یو ورځ صاحب فرمایي رضی الله تعالی عنه ما اودس کوئ
پیغمبر علیه السلام مبارک تېرېدی ما ته ویل سعد اوبه لږ کاروه ته څه به کوې دا همداسې کې دومره یعنې تر 3 واره زیات لاس پرېنځل خوله پرېنځل دا جایزه نه ده ولې پرېنځې 3 واره موږ ته الله ښوولي دي دغه باد دا خو اسراف دی وایي ما ورته ویل یا رسول الله دا اوداسي کې زه اوبه کاروم نو دا اسراف دی ول چې د سمندر پر کناره ناست یې د دریاب پر کناره ناست یې زیاتې اوبه کاروي لا دا اسراف دی په دې پوهېږې په دې خبرو باندې زما او ستا په وطن کې نن کومه لوبه روانه ده کومه ورځ روانه ده کومه سختي روانه ده یو طرف ته یو سړی دومره پریمانه لري چې هغه بیا هغه د کور سپی لا هم آباد دی و څنګ ته ملا و طالب په حجره کې یا د هغه رقم بزګران راواخله یا نور کرایهداران و غریبان راواخله یا مهاجر و بل څوک انصار راواخله هغه د ماښام ګوله نه لري پوښتنه نه ورباندې کوي ولې نه ورباندې کوي یار الله زه ډېر نازولی یم عجبه درته کوم پیغمبر علیه السلام اسلام مبارک فرمایي د قیامت په ورځ الله پاک یو سړی راوغواړي دا مالداره ده دا غرابیان نه دي دا بولډاله ده خراباتیان چې راوغواړي الله پوښتنه ځینې وکړي ول زه وږی وم تا ولې پر ما پوښتنه نه وکړه دی ورته وایي الله نو ته کله وږی کېږې ته خو رب یې ته خو خالق یې ته خو رزاق یې ته خو رازق یې ته کله وږی کېږې الله ورته وفرمایي دا ستا و څنګ ته چې کوم همسایه پروت و د ماښام ګوله یې نه درلوده دا زه وم صحیح شو که ته راغلی وای دا دې موړ کړی وای دا دې خورولی وای دا داسې و لکه ماته چې دې شی را کړی وای بیا ورته وایي زه مریض وم تا پر ما پوښتنه ولې نه کوله یا الله ته کله مریض کېږي ته خو شافي ذات یې وایي ستا و څنګ ته یو غریب پروت و بیمار و تا ولې پوښتنه نه ورباندې کوله ای مالداره سړی چې ناجوړی چې ملا هم را روان دی پیر هم را روان دی د ځانه سره بوتل راخستی دی ول ما څو قرآن ختم کړي دي دم پر کړی دی دا اوبه سر ته تکشیر دی بل هم را روان دی وروره څلوېښت نیسلې بوتلان راخستي وروره بیا بل بیا د باندې پسونه تړلي یې څک صد حاجي صاحب ناجوړه دی هغه و څنګ ته دی هغه سړی چې الله وایي هغه زه وم هغه چیرې دغه خبره وسواس اسراف موږ تباه کړلو بېشکه ولاړ څه وټل لره د الله رسول فرمایي چې څومره خورې هغومره وخوره چې څومره اغوندې هغومره واغونده خو یو تکبر مه کوه او یو اسراف مه کوه تکبر و اسراف مه کوه بیا ستا دپاره دا خبره دا نیکبختي ده او که ته تکبر هم کوې اسراف هم کوې بیا خلکو ته داسې چې ما زموږ ته ودونه در معلوم دي که نه در معلوم ته در معلومیږي ما ته خو ډېر ښه رامعلومېږي صحیح شو د قیامت نشانیانې د الله رسول فرمایي د قیامت علامه دا د په آخره زمانه کې به خالص و مالدارو خلکو ته صد کول کېږي غریب ته نه کول کېږي د ماجت مولوي صاحب ته کله وایي چې ورا روانېږي اله مولوي صاحب ورته وایي نو ولې وختي غږ نه کوې نو ته چیرې ځې وایي نو زه خو یا اودس کوم یا به کالي بدلم نه غواړې ول دغه یې راځه دلته یو وخت یو راغلی موټران یې د باندې ولاړو زه بیده یم غرمه یې دروازه را وټکول زور چې خلاص مو خیر حاجي صاحب ول زه روان یم چیرې روان یم ول وراده زما د زوی د چیش واده ول ولې وختي نه وایه څه وختي غواړې راځه ما وځه څه وختي غواړې پخوا به تېز موږ پلرونه یاست اوس مې زه پلار یم صحیح سلو درګرې زه هغه مردارې 500 ورته ډېر ښه سره خبر یو دا ملایان مې تباه او برباد کړو در په در مې کړلو و کفر ته مې مجبوره کړلو و دا ته مې مجبوره کړه چې کشکې ما دا علم نه وای حاصل کړی داسې ستا پلار ډول والا دي پرون دې سټ ورته کړی دی پرون ما ته نن کوې دا ستا د ایمان او د اسلام دا خبره ده یو سړی ته ملا ته ویل مولوي صاحب په واده کې 100 روپۍ درکړم ولا ډول والا ته چې څونه ورکوې هغونه ما ته راکړه زه ول ډول والا ته بیخي ډېرې ورکوو ول د ډول والا سره خو برابر کړه یار د ډول والا سره خو برابر کړه بیا چې کله پر تخته راته پراته یاست صحیح شو غاښونه چې دي موږ ښکاري یا خوله چې نه یې در تړلې دی دلته بیا موږ دې سره ګورو چې زه ستا سره څه کوم د الله رسول فرمایي د قیامت علامه دا ده چې کوم څوک ضرورت نه ورته لري هغو ته به یې ست کړی کاډونه به یې ورستولي او چې ضرورت ورته لري هغو ته ست نه کوي او زموږ ودونه ټول داسې سلو صحیح سلو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین دغه اسراف والا چې کوم دي دا د شیطان ورونه دي الله د شیطان ورونه ورته ویلي دي او ما ورته کلو واشربوا واخوروا وچه زړه دې غواړي ولا تسرفوا اسراف مه کوه ولې انه لا يحب المسرفین الله د اسراف والا سره نه لګېږي اندازه ولګوه د دریاب پر کناره یو سړی ناست دی بیا څه چم کوي او دس کوي لام د الله رسول فرمایي چشمه نه کوي
اسراف نه کوي. او زموږ په وطن کې څومره اسراف روان دی. دا فریج مریج شیان چې رالو دی بیا نور زموږ وطن را تباه او برباد کوي. پخوا چې به څه سالن زیات پخ سوی و نو بیا د همسایګانو کروکل سار له خرابېږي، سر خرابېږي. بیا به څه شربت مربت ول سار له خرابېږي، هندوانه او خټکۍ به نیمۍ خوړل سوی و ول سار له خرابېږي. همسایګان به عمر سره آباد ول. اوس یو شی نشته د خیر سره. ولې وجه دا سو یو طرف ته لالچان سولو او بل طرف ته اسراف والا سولو. الله پاک و اسراف والا ته څوک ویلی دی؟ دغه د شیطان ورور یې ویلی دی. نو بېشکه چې وټل لره ولاړې ډوډۍ دې وخوړه شرمېږه مه شرمېږه. ورته وایه ټاویټر ته ورته دا را پارسل کا که نیمه ډوډۍ وایي څه ترکارۍ وراوایخه. پر لارې چوکیدار په مخه درلی، ډریور په مخه درلی، یو سړی پر تړه باندې ناست دی ناجوړې هیرویني په مخه درلی. یاره هیرویني وارې که هغه بې وخوري. الله پاک یوه زنانه بېلاره بدکاره بیکاره ښځه وسپتې اوبه ورکړې الله جنت ورکړي. نو ته چې هیرویني ته ورکړي نو ولې هیرویني انسان نه دی؟ هغه انسان نه دی، هغه د الله بنده نه دی، هغه د الله مخلوق نه دی. هغه لوږه نه لري، تنده نه لري، نه لري چې لري بیا یې راوړه. په شرمېږئ مه د دا یارانو پر مخ. زموږ پښتانه نه دي راولاړ څه چم وکړي 10 الفان راغلي. هغه پښتانه وایي دا بې غیرته سړی نه وایي دا تر دا غیرتمند ډېر خوارېږي. څنګه خوارېږي؟ 10 الفان دې راوړو وټل لرل وټل چې رالو اوس یو ګولډاله دی هغه د هېڅ شي په کیسه کې نه دی. په زړه کې دا ویل دا پیسې به زور کو. بې غیرته نه هغه څه چم کوي؟ بس پیسې زور کو یا ماما یا ولاکه پرېږدم که سام ده نن پر ما دي پیسې. دا دی خیال کوي، دی خیال کوي طلاق واخلي په قرآن بس اوس بیا تر کوره خبرې نه کوي. د خدا خیال چې ډوډۍ د بل ده. او دا سړی بیا په دا بې غیرتیا کې څومره تاواني کېږي. غیرتمند نه تاواني کېږي. هغه نیت کړی و اخلاص و د زړه دا خبره وه چې یاره دا کار به زه کومه. نو د الله رسول فرمایي تاسو څه مه کوئ؟ اسراف مه کوئ. اضاعه د مال به نه ضایع کوئ که نه الله پاک یې در څخه اخلي. الله دې د چا څه نه اخلي. الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي. موږ بچیان قریبان ټول عالم اسلام ته دې الله پاک پر کلمه باندې ژوند ورکړي او پر دغه کلمه دې موږ ته مرګونه الله را نصیب کړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله.